نن درته په دې ویډیو کې ډیره اهمه او ډیره اسانه مسله هغه بیانوم. مسله خو ډیره اسانه ده خو لیکن اکثر زمون دغه طرف ته چې دی دهان نه په دې وجه باندې زمون نه ډیره غټه غلطي وشي. مسله دا ده چې یو کس هغه د ماسپخین یا د مازیګر سلور رکعاته فرض مونږ کوي او سلور رکعاته چې کله د پوره کړل د پنځم رکعت چې دی هغه پاسېدو. نو دی چې اوس کله پنځم رکعت ته پاسېدو د ته ور یاد شو نو دی به اوس څه کوي؟ نو دلته ځان پوهه کول پکار دي که دا پنځم رکعت ته اله پاسېدلی چې کله دا په څلورم رکعت باندې قاعده وکړل او دی بیا پنځم رکعت ته پاسېدو او دته بیا یاد شو چې دا خو زما پنځم رکعت دی. نو دله اوس پکار دی چې د پنځم رکعت د پوره کېدو نه مخکې یعنی د پنځم رکعت د سجدې لګول نه مخکې دی واپس راشي او کینی او سجده سهو دی وکي او د سلام دی وګرځي د مونږ وشو. خو کبل فرض د پنځم رکعت وسر چې دی هغه وکړلو یعنی د پنځم رکعت سجده وکړله نو بیا دله پکار دادا چې دی وسره شپږم رکعت هم ملو کی او په اخر کې دی سجده سهو وکي سلام دی وګرځي نو دا ټوټه شپږ رکعت شو. نو پدې کې اولنی سلور رکعت بعد د فرض حساب شي او دو رکعت چې کوم دي نو دا بعد د نفل حساب شي. دا خو په هغه صورت کې چې کله دا په سلورم رکعت باندې قاعده کړي و او دا غې نه پس پنځم رکعت ته پاسېدلی و. خو کبل فرض دا کس سلورم رکعت باندې چې دی نو قاعده نه ده کړي بلکې ډایرکټ پنځم رکعت ته پاسېدو او د تشریح ور یاد شو چې دا خو ما قاعده نه ده کړي زما سلور رکعت پوره شوي او زه پنځم رکعت ته پاسېدم نو دله اوس پکار ده چې دی واپس لاړ شي کینی او په اخر کې چې دی نو سجده سهو دی وکي او سلام دی وګرځي د مونږ وشو. خو کبل فرض د پنځم رکعت سره ملاو کو یعنی د پنځم رکعت سجده د ولګوله یعنی پنځم رکعت پوره شولو نو په دې صورت کې چونکې په سلورم رکعت باندې دی ناس نه و چونکې اخیری قاعده چې دی دا فرض ده لہذا د پنځم رکعت د ملاویدو د وجنه د فرض مونږ چې کم دی نو هغه باطل شو لہذا دی با اثرینو دا فرض مونږ دوباره چې دی هغه راګرځي.